قدرمنو محترمو لتیرو شپږو جمعو څخه موږ د جناب سرور کائنات عالم صلی الله علیه و آله وسلم د احادیثو په سلسله کې یو حدیث مبارک شروع کړی دی چې هغه یو ډېر طویل او اوږد حدیث دی چې په هغه کې د الله پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د امت د هغه خوش قسمتو او د خوش نصیبو انسانانو ذکر او تذکره کړې ده کم انسانان چې الله تبارک و تعالی د قیامت په ورځ میلمانه کی کم انسانانو ته چې الله ملمستیا ورکوي د قیامت په ورځ او رای ولی له دې ټول انسانیت را جلا کی او بیا یې څه وکړي د خپل عرش عظیم په سایه کې کښېنوي ډېر پرسکونه ماحول کې کښېنوي له تېرو شپږو جمعو څخه موږ دغه حدیث شروع کړی دی اووه کسان ول پر شپږو کسانو باندې خبره وسوله نن به انشاءالله دغه حدیث دا آخری اختتام ته رسو او هغه حدیث چې کوم آخری خوش نصیب انسان دی د هغه متعلق به خبره کوو چې آخری اوم خوش نصیب انسان کم یو داسې انسان دی چې الله تبارک و تعالی د قیامت په ورځ میلمه کوي او ډېر پرسکونه ماحول ته راغواړي او الله د ملمستیا کوي په ډېر ښایسته انداز کې الله به میزبان وي دی به مهمان وي دا به کوم یو داسې خوش نصیبه انسان وي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه ذکر هم وکړي چې هغه اوم خوش نصیب انسان رجل هغه سړی دی تصدق بصدقه چې دای په خپل مال کې صدقه وکړي څنګه صدقه وکړي فاخفاها خفیه پوشیده او پټه صدقه وکړي چې پټه صدقه یې وکړه څومره قدر پټه صدقه وکړي حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه چې په ښي لاس یې ورکړي د الله پیغمبر فرمایي په یوه وجود کې په یوه بدن کې د انسان دوه لاسه دي ښی لاس دی او کیڼی لاس دی په ښي لاس یې صدقه دومرې په خفیه انداز کې ورکړله چې په یوه بدن کې دننه دویم کیڼ لاس په دې باندې نسو خبر دومرې په خفیه انداز کې مطلب صرف د الله د رضا دپاره په دې کې خو صرف للهیت دی بعضې محدثین هغه فرمایي چې له ښي لاس او له کیڼ لاسه څخه مراد دا دي چې دغه انسان یې په ښي لاس ورکړي یعنې دی په خپله یو صدقه وکړي دا صدقه دومرې خفیه وي دومرې پوشیده وي چې د دغه نږدې رشته داران او نږدې کلیوالان او قریبان عزیزان دا هم نسي په خبره او بعضې محدثین د دې توجیه داسې کوي هغه فرمایي چې دغه صدقه دای دومرې خفیه انداز کې وکړي یو چاته دومرې خفیه انداز کې یو خیرات او صدقه ورکړي چې دته دومرې قدر نږدې قریبي دوست وي چې هغه همیشه دته له ده څخه پر څنګ ګرځي د ښي لاس مثال د خپله د کوم څوک چې صدقه کوي د هغه مثال دی له کیڼ لاسه څخه مراد هغه یار او هغه دوست دی هغه دوستان او احباب دي چې هغه همیشه 24 ګنټې له تا سره څنګ پر څنګ ګرځي چې دغه هم در باندې خبر نسی چې یاره دا سړي خو ګورې صدقه ورکړه دومره خفیه صدقه دا چې کوم چا وکړه الله تبارک و تعالی به د قیامت په ورځ میلمه کی الله به ملمستیا وکړي نو دا الله ملمستیا به څنګه ملمستیا وي
موږ تاسو چې یو چاته ملمستیا ورکوو په هغه کې د څه کمی نه وي، نو چې الله میزبان سي او موږ ستاسو مهمانان سو، میلمانه سو، الله کوربه سي، الله به د زموږ ستاسو سره کم ملمستیا کوي، په هغه کې به د څه کمی وي. نو ځکه قدرمنو، خو لیکن دلته یو مسله علما بیانوي چې آیا ښکاره صدقه کول ډیر ثواب لري او که پټه صدقه کول دا ډیر ثواب لري. نو دغه متعلق د قرآن کریم یو آیت دی، ان تبدو الصدقات فنعم ما هي، ان تبدو الصدقات فنعم ما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. الله په قرآن کریم کې فرمایي وان تبدو الصدقات، کچیری تاسو دا صدقې او خیراتونه ښکاره وکئ، فنعم ما هي، دام ستاسو د پاره ډیر خیر کار دی، ډیر زبردست عمل دی چې په ښکاره یو چا ته صدقه ورکړه خلکو په مخ کې خیراتو، دام ښه کار. خو لیکن الله دوباره څه فرمایي وان تخفوها، کچیرې ته داسې وکړې دا صدقه دا پټه کې، وتؤتوها الفقراء، او بیا یې په پټ انداز فقیرانو مسکینانو ته ورکې، په پټ انداز یې ورکې، فهو خیر لکم، الله فرمایي وی تر ښکاره صدقې ما ته دغه صدقه ډېره خوند راکړي، فهو خیر لکم، دغه به ستاسو دپاره ډېره خیر وي چې ته خالص د الله د رضا دپاره وکړه. مسلمان خلک انسانان دا مه په خبره وه، نو پټه صدقه چې دی و الله ته ډېره محبوبه ده، او دا صدقې کې کومه فایده ده او کومه ګټه ده د مسلمانانو دپاره. ګټه یې دا ده ویکفر عنکم من سیئاتکم، یوه ګټه خو یې دغه ده چې په صدقې باندې مال د انسان نه کمیږي، په صدقې کولو باندې د انسان په مال کې ډېرش راځي، الله د مسلمان مال چې دی هغه نور زیات کی. او دویمه ګټه یې څه ده ویکفر عنکم من سیئاتکم، الله فرمایي وی د دغه صدقې په وجه به دې ټول ګناهونه معاف کړه. دا صدقه دا د ګناهو یو کفاره ده. نو کله ناکله صدقه او خیرات دا ډېر ښه عمل دی، کله ناکله مسکین ته لاس نیول دا الله ته ډېر محبوب دی. ځکه یو بل حدیث کې راځي وی ید العلیا خیر من ید السفلا، تر لاندې لاسه الله ته دغه بالا لاس ډېر محبوب دی، تر لاندې لاسه الله ته دغه بالا لاس ډېر محبوب دی چې هر ټیم دی مسلمان ته نیولی وي، یو طالب په مخه درلی، حافظ په مخه درلی، عالم په مخه درلی، یو فقیر و مسکین په مخه درلی، یو کونډه یو یتیم په مخه درلی. نو کم سے کم په د معاشرې کې الله و تا ته دولت درکړی دی، الله تا ته جایداد درکړی دی چې داسې نه وسي الله در سره سبا پوښتنه ونه کړي چې ستا په محلې کې خو یو عالم وی، ستا په محلې کې یو امام وی، خو تا ولې دې څخه داسې غور نیکي نه کوله؟ ستا په محلې کې طالبان ول، تا ولې دغه طالبانو سره نیکي نه کوله؟ تا ولې دوی ته ګورې صدقه نه ورکوله؟ ستا په محلې کې مسکینان ول، دغه مسکینانو ولې شکایت و ما ته راورسوئ؟ ستا په د محلې کې چې دی کونډې ولې، دغه کونډو شکایت ولې تر ما پورې راورسېدی؟ ته خو ما په دنیا کې خپل نماینده ګرځولی ولې، ما به هم خلکو ته ورکړه کوله، او دا خپل جایداد او خپل مال دا مې تا ته هم درکړی و، ته مې هم د ځان نماینده سمرلی ولې، د ځان نماینده مه ګرځولی ولې، نو تا به هم دغه زما عمل چې دی هغه یو قسم پر مخ وړی و، د کونډو خیال به دې په دې کې ساتلی و، د فقیرانو د مسکینانو، خو لیکن تا دا عمل نه کوئ. دا یو ډېر زبردست عمل دی قدرمنو، دا صدقه او دا خیرات. حضرت بی بی عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها دا یې ناسته وله یو ورځ، درهم ورسره دی، هغه درهم چې دی عقله کې پیسې دي، دغه راخیستې دي، صابون ورسره دی، په صابون یې صفا کوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورالی، ای بی بی عایشې یا حمیره دا څه کوې؟ د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په کور کې ډېره خوشګواره زندګي وله، موږ ستاسو په دا کورو کې له خپلې کور والا اخیستي، په کورو کې خوشګواره زندګي تېروئ. پیغمبر علیه الصلاة والسلام زندګي تاسو ګورئ، له ډېر زیات محبت او خپلې ښځې ته به یې حمیره ویله. د حمیره څه معنا؟ سرې، ای سرې، دا یې معنا وله.
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بس کول په کور کې ډېر خوشګواره ماحول کې زندگی تیروله. بی عایشې ته فرمایي یا حمیرا دا څه کوې دا پیسې چې دې منځې؟ دې ورته وویلې چې د الله رسول الله تاسو مې یو حدیث اورېدلی د تاسو مې یو خبره واورېدله یو ورځ تا دا خبره وکړه تا ول د صدقې پیسې چې دي هغه د مسکین تر لاس رسېدو مخکې د الله لاسو ته رسېږي. مسکین لاس ته چې تا لا نه یې رسولي دا اول چې دی مطلب د الله ولاسو ته ورسېږي بلا کیفه. نو لہذا زه دا غواړم چې زما یو پاک مال یو حلال او صفا مال دا د الله ولاسو ته ورسېږي. ما په دغه پیسو کې د صدقې اراده کړې ده د صدقې نیت مې کړی دی نو زه یم چې د الله لاس ته داسې ناپاکه پیسې نه ورسېږي ښه ښایسته صفا یې کړم او ښه پاک یې کړم او بیا و الله ته ورسېږي. نو د صدقې پیسې دا ډایرکټ د الله لاسو ته رسېږي. نو صدقه کول ان الرجل یو سړی به وي صدقه به وکړي بصدقتین داسې صدقه فاخفاها د الله پیغمبر فرمایي وی پټه صدقه یې وکړه دومرې پټه یې وکړه حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه چې په ښي لاس دې ورکړل کیڼی لاس هم چې دې په خبر نشي. دا یو ډېر زبردست عمل دی. ځکه یو بل حدیث کې راځي ان اول الناس یستذل فی ذل الله یوم القیامه انظر معسرا او تصدق علیه. یو بل حدیث کې راځي ان اول الناس اولنی انسان الله خو به ډېر انسانان راولي د عرش عظیم په سایه کې به ودروي میلمانه به یې کړي لیکن په دغه میلمنو کې به هغه اول کم خوش نصیبه انسان دی چې الله به هغه راوباسي چې یاره اول نمبر کې ته درځه ما تر د عرش عظیم په سایه کې ودرېږه راسه چې اوله ملمستیا د ستا وکم دا به کم داسې خوش نصیبه انسان وي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه وفرمایي ان اول الناس هغه اولنی خوش نصیبه انسان به تاسو ته نه معلوم. اول هغه خوش نصیبه انسان چې الله به په حشرګاه کې له ټول انسانیت را جلا کړي خپل دست شفقت به ورباندې راتیر کړي او بیا به ورته چې راسه هغه اول میلمه مې ته هغه به کوم سړی وي؟ ان اول الناس یستذل فی ذل الله یوم القیامه د قیامت په ورځ انظر معسرا چې په هغه کې یو عمل پکښي انظر معسرا وی دی څه کوي دی مهلت ورکي یو تنگ دست انسان ته. یو انسان وي الله پاک لاس تنگ کړی وي تنگ دسته سوی وي فقیر وي او مسکین وي غریب وي په لاس کې شای نه وي ستا پیسې ورباندې دی او تا ورته وویل چې بس زه د الله د رضا لپاره در بخښلی دا دې ورته وویل چې بس ما د الله د رضا لپاره در وبخښلی. څنګه عمل دی؟ ان اول الناس یستذل فی ذل الله یوم القیامه. ټیک سو دا به هغه انسان وي چې الله تبارک و تعالی به څه کوي تر ټولو به اول راوباسي تر ټولو به دې خلک شي دې خو راځي ستاسو سره راځي تر ټولو به اول انسان څوک وي؟ الله تبارک و تعالی به دغه انسان راوباسي چې راسه د عرش عظیم په سایه کې دې ودروم راسه ملمستیا دې وکم پر ما ډېر ګرانې ولې انظر موسرم په دنیا کې دې یو تنګ دسته انسان خلاص کړی هغه در باندې حق باندې وي پیسې در باندې وي نه په جوړېدلې تا ور وبخښلې بس زه د الله دپاره در بخښلې. یا دا صورت وی او یا دا صورت وی چې په کلي کې کله نه چې مطلب داسې یو چنده راسي ټرانسفارمر سوځېدلی دی یو بل شي مثلا داسې یو مجموعي طور پر دا ټولو کورو باندې هغه پیسې راسي لیکن په دا کلي کې داسې مسکینان هم وي په دا کلي کې داسې یتیمان هم وي په دا کلي کې داسې فقیران هم وي چې له هغو زخماشان وي او مړی نه وي. د ټرانسفارمر پیسې به دی له کمه کوي د کلي د بجلي او د اوبو پیسې به دی له کمه کوي د ده څخه پیسې نه وي ته د ده پر ځای دا وی چې له ما څه خو نسته ته د ده په حالاتو ښه خبر یې چې واقع دا مسکین او غریب دی د خپلو بچیانو نفقه نسي برابرولای لہذا جیب ته د لاس کې د ده پر ځای باندې دې دغه چنده ورکړه د ده پر ځای دا پیسې ورکړې نو انظر موسرا سوی تا چې دی یو تنگ دسته انسان ته مهلت ورکړې یو تنگ دسته انسان ته دې مهلت ورکړې یو چا در سره پور وغوښتی مسکین وی غریب وی ته راپورته چې د الله د رضا دپاره دې پور ورکړې ښه دې سر خلاص چې یاره دا بیا ما دا پیسې به زه ما ته نه کې راولې د کاروبار ختم دی د کاروبار نسته لیکن د الله د رضا دپاره دې ورکړې
دا سړی تنگ دست وي، د دې سړي لاس کې شای نه وي، خو لیکن تا یو څه شای د الله د رضا دپاره په لاس کې ورکښې شوی. انظره موسرا دا مطلب دی. اوس اتر علی هذا القیاس پر دې معاشره کې ګورئ چې په هر لحاظ د مسلمان مدد او نصرت وکړي، هغه په دغه کې راځي. او تصدق علی، یا دی مثلا جیب تلاس کې یو څو پیسې دي بس دغه یې ورکړې، دا صدقه او خیرات دي. یو څو پیسې دي څه وکړي، صدقه یې کړې او خیرات دې ورکړي چې یاره ستا چې دی ماښام سته و د ماښام د بچیانو نفقه دې نسته، بس راسه دا یو څو پیسې درکړه. ماښام به کور ته یو اوړه په واخې، ماښام به کور ته یو ګوړه او پاڼې په واخې. نو دغسې اعمال قدرمنو دا یو ډېر لازمي دي. دا د مسلمانانو معاشره ده. دا ستا له مسلمان ورور څخه کافر مدد نه کوي. د کفارو ظلم او جبر او چې شی هغه جبر او ظلم دا موږ ستاسو وینو پر دا سوشل میډیا باندې چې زما او ستا پر مسلمانانو باندې کم قسم مظالم او ظلمونه کوي. دا کار د چا په ذمه باندې دی؟ دا خو زما او ستا په ذمه باندې دی. دغه انسان دا چیرې اوسي؟ دا په امریکا کې نه اوسي، دا زما او ستا چې دی په کلي کې اوسي، دا هم زما او ستا مسلمان ورور دی. دا هغه لاس چې دی هغه تنګ سوی دی، دغه مال هغه پښتانه وی دا پیسې او مال چې دی دا ګوري د لاس خیری دی، کله به ستا په لاس کې وي، کله به بیا د بل په لاس کې وي. نو لہذا صدقه او خیرات دا سخت لازمي عمل دی. خالی په زکات ځان مه خلاصوئ. زکات در باندې فرض وی، هغه به خامخا ورکوئ، خو لیکن مسله ما درته ویل څنګه مسله ده؟ مسله یعنی په پټو په ښکاره کې ده. صدقه کول علما فرمایي وی ښه کار داسې دی چې په پټ انداز کې وکړي، او د زکات پیسې په کار دی چې ښکاره په ښکاره مسلمان ته زکات ورکړه، مسکین ته زکات ورکړه، تاکې چې څه وسي دغه نور خلک هم له دې څه عبرت تاثیر کړي چې فلاني سړي خو ګوري د مال زکات ورکوي، زه به هم د خپل مال زکات ورکوم، زه به هم ګوري زکات نه خورمه. لہذا د عبرت دپاره د سبق دپاره په دې کې د الله حکمتونه وي. او که چیرې یو ځای کې یو بخیل انسان دی هغه صدقه نه کوي، د هغه په مخ کې د ستا په ځای کې حکمت دا پروت دی چې یاره د ده په مخ کې زه یو صدقه وکړم، ګوره دغه به ورته خیال چې دا صدقې ده، دغه به خیال چې دا خیرات به وکړي. لہذا په دې صورت کې بیا څه وکړه، ښکاره هم صدقه کولی شي. ان تبدو الصدقات فنعم ما هي، بیا په دې باندې عمل وکړه. که چیرې تاسو ښکاره صدقې وکړئ، الله فرمایي دا مې یو غټ نعمت دی، لویه خبره ده. لیکن و ان تخفوها، او که چیرې پټه ورکړئ او پادسو وتؤتوها الفقراء، پټه کې او پادسو فقیر له ورکړي په پټ انداز کې، نو فهو خیر لکم، دا د ستاسو دپاره دا هم ښه خیر عمل دی. لیکن الله څنګه ذات دی؟ والله خبیر بما تعملون. الله خو په پټو خبر دی، الله په ښکارم خبر دی، الله په دواړو خبر دی. البته که دې په کوم ځای کې په نیت کې فرق راته یاره که چیرې ښکاره یې ورکمه، نو د ریا خطره وله، د ریاکارۍ خطره وله په هغه صورت کې بیا چې دی پټه صدقه کوه. او پټه صدقه ما درته الله ته ډېره محبوبه ده، خو لیکن که د چیرې یو حکمت وي، د حکمت په ځای کې ښکارم صدقه کولی شي او خیرات کولی شي. الله په دواړو باندې خبر دی. ځکه جناب سرور کائنات عالم صلی الله علیه و آله وسلم د بني اسرائیلو د یو سړي، د یو مالدار سړي عبرتناکه واقعه چې دی هغه بیان کړه. څنګه واقعه وله؟ په بني اسرائیلو کې یو مالدار سړی وی، دا زما او ستا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیان کړي دا واقعه صحابه وته. یو مالدار سړی و، دا سوچ وکړي چې یاره نن به یو څه صدقه کوي، ماښام شپې به یو څه صدقه کوي. نو په پټ انداز به کوي. د شپې چې دی هغه بهر راووتی، یو سړی په مخه ورغلی، هغه ته یې څه وکړل، په لاس کې پیسې ورکښېښولې چې بس دا در واخه، دا صدقې پیسې. سهار پته ولګېدله، خلکو نارې جوړې کړې چې ماښام یو غل وی، د غلا په نیت راوتلی وی، یو سړي چې دی غله له څه کړي، صدقه کړي، د خیرات یې ورکړی. د ده نیت خراب سو، ورته یې الله پاک ته وویل یا الله زما په نیت باندې خو ته خبر ولې، ما خو یو صدقه کول او خیرات مې کوی، لیکن مقصد مې دا نه و چې زه یو قسم غله ته یې ورکړم. نو پر ما باندې غل برابر سوی دی، توره شپه وله، بډه او تیاره وله. نو لہذا زما دغه د صدقې پیسې دا خو د غله و لاس ته رسېدلي دي. خو خیر زه به را روانه شپه دغه چې کوم صدقه ده دا به بیا کوم، دوباره به وکړم. دویمه شپه بیا هغه پیسې د صدقې راواخیستلې، چې راووته یو ښځه په مخه ورغله، ښځې ته یې پیسې ورکړلې. سهار پته ولګېدله چې دغه سړي یو زانیې او بدکارې ښځې ته نعوذ بالله پیسې ورکړي دي. زناکاره ښځه وله، زانیه ښځه وله، بدکارې ښځه وله، هغه ته پیسې ورکړي. بیا پریشانه شو، یا الله
دا خو ما پیسې ځانې ښځې ته ورکړې، خو خیر دا صدقه به بیا وکړم، زما په نیت خو ته هم خبرې، دا صدقه به بیا کوم درېیمه شپه. په درېیمه شپه باندې بیا چې دې صدقه یو سړی مخ ته ورغلی پټه، بیا یې پیسې په لاس کې ورچېښولې. لیکن سهار پته ولګېدله چې مالداره سړي ته یې ورکړي دي. هغه داسې مالداره دی چې بیخي بخیل دی، بخیل انسان ته هغه پیسې په لاس کې ایښي دي. نو سهار چې پته ورته ولګېدله، الله پاک ته وزړل چې الله دا څنګه زما پیسې مردارې دي، زما پیسې نه دي حلالې چې داسې انسانانو باندې. لیکن د وخت پیغمبر روایات مختلف دي. یو روایت کې راځي وی د وخت د زمانې پر پیغمبر باندې الله وحی وکړي، بل روایت کې راځي وی الله دته په خوب کې دا خبره ښکاره کړه چې ستا صدقه تا چونکې پټه صدقه کوله، تا چونکې لله په الله کوله، تا چونکې د الله د رضا دپاره کوله، الله دې دا صدقه داسې قبله کړې ده چې غله ته الله توفیق ورکوي د توبې له غلاسه توبه وایستله چې په کوم تاریخ تا د ده په لاس کې پیسې کښېښولې، دا پیسې الله دومرې محترمې کړې چې د دغه پیسو په وجه باندې دا غله چې دی له غلاسه توبه وایستله، او هغه ښځې زانیې چې دی له زنا او له بدکارۍ توبه وایستله، او هغه بخیل انسان له بخله توبه وایستله. آینده دپاره الله تبارک وتعالی د ستا د دغه صدقې په برکت دغه ټول انسانان چې دی پر راه راست باندې راویستل، او د دغه هر سړي په نیک اعمال کې له دې مابعده به دوی ظاهره د نیک اعمال به کوي، د دوی په نیکو اعمالو کې به د ستا پوره حصه وي، د دوی په نیکو اعمالو کې به د ستا پوره حصه وي. نو قدرمنو ځکه اوم انسان نن حدیث ما درته ویلي چې آخري اختتام ته ورسېدی. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام اوه خبرې ولې الله تبارک وتعالی دې پر یوې خبرې د عمل توفیق راکړي. اوه خبرې ولې تاسو بیانې وي، شاید تاسو خبرې هېروئ، ګورئ خبرې به نه هېروئ. اوله خبره به څوک راوشي؟ اوله خبره د پیغمبر علیه الصلاة والسلام امام عادل وی، انصافدار امام، دا به الله تبارک وتعالی د عرش عظیم په سایه کې ودروي. او دویم انسان شاب نشأ فی عبادت الله. نن آخري د چون کې بس ټول برا دوهراو کو. دویم هغه ځوان چې خپل ځواني الله ته وقف کړي، په ځواني کې د الله بندگی کوي، عبادت کوي، دا دویم انسان و. الله به د خپل عرش عظیم په سایه کې ودروي، الله به میلمه کې د قیامت په ورځ ملمستیا به کوي الله. او دریم انسان څوک وي؟ هغه انسان چې د هغه زړه له مسجد ته لګېدلی وي، هر ټیم د زړه له مسجد ته لګېدلی وي، تفسیرات تېر سوي دي. او بل بیا څوک وي؟ ورجلان تحابا فی الله اجتمع علیه وتفرقا علیه، هغه دوه کسان چې د هغو د الله د رضا دپاره سره محبت او تعلق وي، د الله د رضا دپاره تعلق او محبت وي. او بل انسان څوک وي؟ پنځم نمبر به څوک راوښي؟ تاسو هېر دي؟ پنځم نمبر څوک وي؟ څو تېر سو؟ څو تېر سو؟ اول امام عادل، دویم چې دی هغه ځوان، او دریم چې د چا زړه له مسجد ته لګېدلی، او څلرم چې دی که پنځم تېر سو، او څلرم چې دی کوم یو؟ چې هغه دوه کسان چې د هغو د الله د رضا دپاره سره محبت وي. دا څلرم دی که پنځم؟ څلرم دی. او پنځم به کوم انسان وي؟ چې هغه څه کوي؟ صدقه کوي. تر صدقې مخکې چې هغه څه وکړي د الله د رضا دپاره یې له سترګو څخه اوښکه راایلاسي. ګورې ته ما درته هېروئ، د الله د رضا دپاره څه وسي؟ د الله له خوفه یا د الله د ملاقات پر شوق کې د ده له سترګو څخه اوښکې راایلاسي. یو دا و. او بل څوک وی؟ اذا دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال انی اخاف الله. هغه انسان و شپږم نمبر 13 جمعه تیر سو چې له ده څخه د یو ښځې حسبداري، نسبداري او جمال والا، ښایست او خوبصورتي والا ښځې مطالبه او څه کړې وي؟ دعوت یې د ګناهو ورکړی وي، خو لیکن ده څه ورته ویلي؟ فقال انی اخاف الله، له الله ویرېږم، له الله ویرېږم. دا شپږم سو. او اوم آخري چې دی دغه نن تېر سو چې هغه صدقه ده. لہذا امر ستاسو خاص کر د ځینې موسم هم دی، په د آخري خبره باندې خو کم سے کم دغه باندې خو موږ ستاسو عمل پکار. د ځینې موسم دی، په کلي کې به خامخا کونډې هم وي، یتیمان به هم وي، مسکینان فقیران به هم وي، او د مدرسې خصوصا طالبان به وي. لہذا دا داسې انسانان دي، دا لاچاره د دوی په لاس کې یو شی نسته، د گنجۍ هم ضرورت دی، د کوټ هم ضرورت دی، د ګوټان هم ضرورت دی، لہذا د کویلې هم ضرورت دی،
د چا په کور کې به کوله نه وي چې چاته الله کوله ورکړې ده هغه به دا عزم کوي چې زه به انشاءالله یو څو کورو مسکینانو ته خپله کوله ورکوم او یو څوک به دا عزم کوي چې زما په لاس کې انشاءالله دومره قدر وس الله را کړی دی یو څو دانې دا ګوټان به واخم طالبانو ته به ورکړم یو دوه طالبان له مدرسې را روان کړم چې راسئ تاسو په دا بازار کې ګوټان خوښ کړئ د ژمي دپاره ګوټان ورواخه کوټ ورواخه یو گنجی ورواخه یو موټه پټو ورواخه انشاءالله دا چې دی ډېر په صدقه کې راځي زمه وی دا چې د سرمایدارانو دپاره وي او دوبی او ګرمي چې کومه ده دا ګورې د غریبانو دپاره وي ولې په دوبي کې دی پر هره تړه باندې چې دی هغه شپه تېرولی سي لیکن په ژمي کې ډېر مسلمانان داسې وي چې د هغو په لاس کې غریبان غوښای نه وي ماښام وي لیکن کویلی نه وي بچیانې چې دی هغه له یخه څه کېږي کپېږي او رب کېږي لہذا د هغه بچیانو چې کم دغه د کمرې بندوبست دا موږ ستاسو کوو که به نه کوو د یخ بندوبست به ورکوو که به نه ورکوو چې دوی باندې یخ راغلی دی لہذا موږ ستاسو په لاس کې یو څه پیسې وي یو څه شای وي یو څه راشن وغیره دغه موږ ستاسو په دا خپل کلي کې شاوخوا ګورو وقتاً په وقتاً ما درته وویل چې دا صدقه دا نن دا حدیث آخري جز وی د دې حدیث آخري جمله والا چې تاسو صدقه کوئ الله تبارک وتعالی به دغه صدقه تاسو ته به دومرې په فایدې درولي چې د قیامت په ورځ به دې الله میلمه کړي د قیامت په ورځ باندې به الله ملمستیا درکړي دا یوه فایده او دویمه فایده به دی ویکفر عنکم من سیئاتکم الله تبارک وتعالی به د صدقې په بدله کې د ستا ټول ګناهونه معاف کړي الله تبارک وتعالی دې پر دې یوې خبرې د عمل توفیق را نصیب کړي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د زبان اطهره چې کوم احادیث موږ اورو الله دې پر یوې خبرې د عمل توفیق راکړي الله دې موږ ستاسو ته د عمل توفیق راکړي او الله دې موږ ستاسو چې کوم را روان نسلونه دي هغه ته دې الله توفیق د عمل ورکړي او د الله تبارک وتعالی چې کوم احکامات دي پر یوه حکم باندې دې الله توفیق راکړي د عمل چې موږ ستاسو هغه عملي کو په خپل ځان کې راولو یو څو ورځې زندګي ده دا زندگی پانی ده دا زندگی به ولاړه شي ختمه به شي خو لیکن دغه صدقې او دا خیراتونه او دغه د جناب رسول الله احادیث باندې عمل او د الله پر احکاماتو باندې اعمال دا په فایده راځي دا چې دی فایده لري دا په آخرت کې هم فایده درکوي په دنیا کې هم فایده راکوي الله تبارک وتعالی دې د خپل دین صحیح سمجھ او پوهه را نصیب کړي آمین و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین